نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې الله رب العالمین یو انسان غریب پیدا کی نو دا غربت د دې انسان لپاره د الله رب العالمین د طرفه یو آزمایش او یو امتحان وي. الله رب العالمین ګوري چې دا انسان ما غریب پیدا کړی دی، آیا دا انسان په دې خپل غربت باندې صبر کوي او که صبر نه کوي. دا قرنګې الله رب العالمین چې کله یو انسان مالدار پیدا کی نو دا هم د دې مالدار سړي لپاره دا مال یو لوی ازمایش او امتحان وي. الله رب العالمین ګوري چې دا مالدار انسان دا خپل مال د خپل دولت په کومه طریقه استعمالوي، زما په لار کې استعمالوي، زما په تابعدارۍ کې استعمالوي، که زما په دشمنۍ کې استعمالوي. دا قرنګې الله رب العالمین یو کس پیدا کړو چې د هغه نوم قارون و. د موسی علیه السلام په زمانه کې ډېر خلک وایي چې د قارون دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، څوک وایي چې د ترور زوی و، څوک وایي چې رشته دار و. خو به هر حال د موسی علیه السلام په زمانه کې الله رب العالمین ډېر زیات مال او دولت دله ورکړو. دومره مال او دولت دله الله ورکړو چې د ده د خزانو چابیانې به یوې خاص ډلې ګرځولې. د ده د محل دروازه هغه د سرو دروازه وه او د سرو په جامو کې به دې ګرځېدو، حتی تر دې چې د ده کومې کیړۍ وي، کومې چپلې وي، هغه هم د سرو وي. دومره مال او دولت وله الله رب العالمین ورکړی. خو ده ایمان راوړی و او ده به د موسی علیه السلام په شا باندې ډېرې بدې ردې وې. منافقتوب به یې کو، خلک به یې د دین نه اړول. موسی علیه السلام ده ته ډېر زیات نصیحتونه کړل، ډېر زیاتې خبرې به یې ورته کولې، خو دې د خپل عادت نه وویل. موسی علیه السلام یو ورځ یو مجمع ناسته وه او موسی علیه السلام هغې مجمع ته مخاطب د خطاب ورته کوي او دې قارون دې ظالم په دغه مجمع کې یو جنۍ لمسولې وه. هغه جنۍ له ده پیسې ورکړې وې د قارون چې ته په موسی علیه السلام باندې تهمت لګې العیاذ بالله د زنا. موسی علیه السلام لګیا بیان یې کو، په دې کې دغه جنۍ پاڅېده او دغه جنۍ په اوچت اواز سره وویل دا چې ځان ته د وخت پیغمبر وایي، موسی وایي ځان ته، او د الله پیغمبر وایي ده ما سره دا پلانکې کار کړی دی العیاذ بالله. موسی علیه السلام چې دا واورېدو نو ډېر زیات غصه شو او ډېر زیات دا رنګ مبارک یې تک سور شو چې زه خو د وخت پیغمبر یم، په ما دا الزام څنګه ولګېدو. زه خو لګیا یم د خلکو ته خطاب کوم، د خلکو سره خبرې کوم، د دین مسلې ورته بیانوم چې په ما دا الزام ولګېدو. نو آیا دا خلک په ما نه اوس څه دین خوري؟ دوی به ما نه د دین څه پیدا واخلي؟ په دوی باندې به زما د دین او د ایمان خبرې څه ولګي؟ موسی علیه السلام جلالی پیغمبر و، په هغه ساعت یې هغه ښځې ته ووایي ای زنانه یا ای جنۍ چې هر څه ستا د الله په ذات قسم کوم، الله کوم ذات چې ته پیدا کړی او زه پیدا کړم، دا ټول کائنات یې پیدا کړی او د کم رب په لاس کې چې ستا او زما د ټول کائنات ستا ده، رښتیا ووایه چې آیا دا کار دا ته په ما الزام لګولې ده که چا نه پیسې غوښتې؟ هغه زنانه چې دا واورېدل په هغه ساعت په رپېدو شو. چې په رپېدو شو څنګه زنانه ورته وویل ای موسی علیه السلام د الله پیغمبره، ورته وایي دغه قارون دا چې ناست تا سره، ورته وایي د ما له پیسې راکړی و، ما ته وایي چې په موسی علیه السلام دا الزام ولګوي. موسی علیه السلام چې دا واورېدل فوراً پاڅېدو او قارون او الله رب العالمین موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې موسی د ده د جان او مال دا ستا په قبضه کې شو، دې وخت کې چې ته څه وایې هغه به کېږي. موسی علیه السلام فوراً ځمکې ته حکم وکړو وایي قارون راښکې. قارون د ګیټو ځمکې ځان ته راښ کړو. قارون چغې وایي موسی علیه السلام ته، ورته وایي ما معاف کړه، ورته وایي اندره پاره به داسې نه کوم. موسی علیه السلام بیا ځمکې ته وایي راښکې، ځمکې بیا درې پنډو پورې راښ کړو، ځمکې ته بیا وایي راښکې، ځمکې درې نامې پورې راښ کړو، ورته وایي بیا یې راښکې، حتی تر دې پورې چې ځمکې ټول راښ کړو او قارون چغې والې او هغه قارون سره د خپل مال او سره د خپل محل او سره د خپل دولت الله رب العالمین په ځمکه دننه کړو. او د موسی علیه السلام لمن چې څنګه مخکې پاکه وه او مخکې الله پاکه وساتله. زما عزتمندو د دې واقعې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې دا مال او دولت په نشه کې به چت هم داسې کار نه کوو چې هغه د یو پاک دامن انسان په جامه باندې تور داغ ولګوي. همیشه به داسې کارونه کوئ د خپل مال او دولت د وجې نه چې الله رب العالمین راضي کړي.
د دې مال او دولت په وجه باندې انسان جنت ته هم ځان رسولی شي. یتیمانانو سره امداد وکړي، علماو سره امداد وکړي، مدارسو سره امداد وکړي، داسې نور د ښېګړې کارونه وکړي او د الله رب العالمین رضا حاصله کړي. ولې چې دا مال او دولت موږ له الله رب العالمین نه کړی دی، خو الله یې وغواړي په یو سکند کې زموږ نه اخیستی شي، موږ د الله رب العالمین هېڅ نشو کولی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول کامیاب کړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د خپل ازمایش نه او د خپل امتحان نه وساتي. والسلام.